الا ولا کسان در باندې راته وشو پرېږده مړه ته د موبایل مجاهد یې ته په موبایل کې داسې کې که ډېر شوق او جذبه دی راشه چې کشمیر او افغانستان ته دې بوځم چې تا ته زه جهاد وښیم ته د موبایل مجاهد ته په موبایل کې نیغ نیغ کېږي ما سټوډنټان نه واده اخیستی دلته مې واده اخلم د روژې نه مخکې د پبجي نه د چا توبه ده زموږ توبه ده پپوجي اوله واړوه افغانستانیانو درپسې ویډیو کلي قسم په خدای چې کپړې هر څه در یو ځای کړل چې کله کله داسې ویډیو ګورم قسم په خدای د ما دماغ شاټ شي لکه دې دومره خوش یې میلس دومره فضول لګیا دی ستا دې خبرو ته وګوره دا خبرې تا سره مزه نه کوي هلکه ستا ویډیو سره سوی منه چېرته کښېنه ښکلی جومات کې پټکې ووه پنسیرا به راکړه حلوا پلیټ غټې غټې ګپې کوه دا شی ګور تا سره مزه نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د رب ذوالجلال چې بخښونکی او مهربانه باچا دی ملګرو زه یم احمد سید او یو ځل بیا یو نوی ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم ملګرو یو څو ورځې کېږي چې مفتي سردار علي حقاني صاحب یو بیان کړی دی د پبجي خلاف او هغه ځوانانو ته په هغه بیان کې پیغام ورکړی دی چې تاسو د فضول ګیمونه او فضول پبجي چې کوم دی مه کوئ فضول ګیمونه او فضولیات پرېږدئ او هغه پسې یو کس راپاڅېدلی دی ملک زبیر هغه پسې ویډیو کړې ده او د هغې سپکاوی په هغه ویډیو کې کړی نو ملک زبیر ته زه دا وایم چې دا لړم په شانتې سره سره برید دې نیولي دي ته د دې خبرې نه څه خبرې چې علما کرامو د دین دپاره څومره خدمتونه کړي دي او څومره قربانیانې ورکړي دي علما کرامو د خپل مال او خپل سر پروا نه ده کړې او موږ ته د 1400 کاله نه واله تر ننه پورې دا دین صحیح سلامت را رسولی دی زه ټول علما کرام د خپلې معاشرې د ټولو نه عزتداره طبقه ګڼم او ته بیا راپاسې د هغې عزتدارې طبقې توهین کې بېعزتي کې تا ته دا پته شته دی چې علما کرام ټول د پیغمبر علیه السلام وارثان دي او د دین ستنې دي ته بیا راپاسې د دغه دین د ستنو توهین کې بېعزتي کې سپکاوی کې او ردې بدې سپکې خبرې ورپسې کې زه ټول علما کرام د خپلې معاشرې د ټولو نه معزز خلک ګڼم دا کمزوري نه دي علما کرام د معاشرې طاقتور خلک دی کمزوري نه دي خو د دوی خوبي دا ده چې عاجزي خوښونکي خلک دي کمزوري دې ته موږ نشو ویلی عاجزه خلک دې ته موږ نشو ویلی خو عاجزي خوښئ علما کرامو له چې الله تعالی څومره طاقت ورکړی دی مشکله ده په دې دنیا کې بل چا سره وي خو الحمدلله هغوی لویي او تکبر نه خوښوي هغوی صرف عاجزي خوښونکي دي دا نه چې هغه کمزوري دي خو دا یو خبره په غوږونو کې کېنوه ملک زبیره چې تا کې ذره بر هم انصاف او انسانیت نشته دی که چېرې تا کې انسانیت او انصاف وی نو تا به د معاشرې دغه بېګناه خلک نه سپکول که چېرې تا کې انصاف وی نو تا به د معاشرې دغه بېګناه خلک چرې هم نه سپک کړي خو دا یو خبره د یادونې وړ ده چې دې خو دا یو خبره د یادونې وړ ده چې دغه علما کرامو معاشرې ته تر اوسه پورې د ذره بر نقصان هم نه دی رسولی خو دا یو خبره د یادونې وړ ده چې دغه علما کرامو زموږ معاشرې ته د فایدې نه علاوه ذره بر نقصان هم نه دی ورکړی نو بیا ولې موږ هغوی پسې راپاسو او خبرې وکړو ولې بیا د هغوی سپکاوی وکړو او دا هم ما ته ډېره ښه پته ده چې ته د خپل ځان د مشهورېدو دپاره په داسې خلکو پسې خبرې کوې چې تا ته د ټولو خلکو توجه شي لکه څنګه چې زیشان کنزلمار په کار افتخار صاحب پسې خبرې وکړي او د هغه سپکاوی یې وکړو بیا یو څو ورځې پس راپاڅېدو هغه نه معافي وغوښته د هغه مقصد صرف او صرف دا و چې د خلکو توجه ځان ته راوګرځوي چې ځان مشهور کړي او دا هم ما ته پته ده ته به راپاسې او د مفتي سردار علي حقاني صاحب نه به معافي غواړې خو صرف او صرف دا دومره ظلم د دې دپاره وکړو چې ځان مشهور کړي د خلکو توجه حاصله کړي خو دا ظلم دې صرف او صرف دې دپاره وکړو چې تا ته د خلکو توجه شي او ته لږ مشهور شي دغه علما کرام دي د چا په ذریعه چې موږ ته دین را رسېدلی دی د دین د خوږې خوږې خبرې را رسېدلي دي ته راپاسې هغې پسې خبرې کې خو انشاءالله موږ به هم د علما کرامو په شان کې ګستاخي او دوی پسې سپکاوی چرې هم برداشت نه کړو